خود یې ځل نه حل که که سل ځله نه حل کې دا د خلک زړه ته ورنوته ده دا د خلک زړه نه نشي راوتلسله چې د میرش هغه ملک چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی ده په هغه شی نن یو داسې بیل پاس کړه لا اله الا الله په دغه نعرې په بنیاد باندې دا پاکستان په مارز وجود شروع غلاو الله پاک د انسانونه بنیادی طور باندې یې نر پیدا کړه دا یو ښځه پیدا کړې ده نر ته ور کړی دي د نر خواهشات و د نر اندامینه ور کړی دي ښځې ته ور کړی دي د ښځې خواهشات او د ښځې اندامینه ور کړی دي هیڅ بدقسمتي دادو چې نن په موجوده معاشره شي هغه نورون فطرتي طور باندې دای نر پیدا د اندامینه د نر دي د ده خواهشات د ښځې دي د ښځې غوندې زندګي تیرای هیڅ چې کیم شناختي جوړ کړی بغیر د درخواست ورکولو نه بغیر د عدالت فیصلې نه شناد راوله د ده د جنسیت په خناشه د نر په ځای باندې وې ښځه لیکي او د ښځې په ځای باندې وې نر لیکي پاکستان په کومه نظریه جوړ شوه وایي میږ عین د پاکستان چې د اسلام خلاف وي نو دغه اسلام یا تذلیل لا ولې چې اسلام څخه حقوق په قرآن مجید سره اوستی دي په آشه واده فرق کرسی چې سړی ته سا زیاته دو ښځې ته کمه دو نو دا شه واده تصادم ورسي لہذا دا بیل دا فی الفور واپس شي میش پاکستان تحریک انصاف پلیټ فارم نه دغه اپیل کوي عوام ته وایي چې روزي هغه ملک چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی ده هغه شی نن ټرانسجنډر ایکټ په نوم باندې یو داسې بیل پاس کړه چې د هغې تحت یو کس ته اختیار میلاو شو چې هغه به ځان خپله ووایي چې زه ښځه یم نو هغې ته که حکومت شناختي بدلوي نو هغې نه بعد بیا دلته ټول هغه څه چې دا یې غواړي که هغه د اسلام خلاف وي نو هغه هر شی سهولیات او مراعات به دلته حاصلېږي نو میږ د دغې قطعا چېرې اجازات نشي ورکوی دا په اسلام باندې حمله ده دا د ملک په اسلامي تشخص باندې حمله ده انشاءالله میږ آخر حد رسا د دغه قانون او د دغه ایکټ مخالفت کوي او دا قانون دا حکومت انشاءالله واپس واخلي